أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. دا سورة حامیم سجدره دی سورت تا سورت سجدم وی سورت مسابیح ورطا ام وی سورت اقوات ورطا هم وی او دی سورت تا سورت فصلت هم وی. دا سورت بلا خلاف مکی ده. د دې سورت د مخکینی سورت مومن سره مناسبت داره چې په سورت مومن په آخر کې الله فرمایي افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. او دا جمله متضمنه د تهدید د قریشو لره او په دې صورت کې هم تهدید د هغو دی فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. په دې کې هم نوع د تهدید ده. بیا په دې صورت کې الله د بعضې قومونه چې الله هلاک کړي په اما عاد فاستكبروا فی الارض و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى علی الهدى. دغه قومونه هلاک شوي دي او په دې کې هم یو قسم تاکید افلم یسیروا فی الارض دی چې آیا تاسو نه ځئ په ځمکه کې چې وګورئ څرنګه دی انجام د هغه کسانو چې مخکې دي. اوس مخکې امتونه د هغو انجام هغه څه دی چې د انبیا هغه عادیانو سمودیانو چې کله د انبیاو خبره نه و منودلې نو الله تعالی هغه قومونه الله هلاک کړي. په دوانو صورتونو کې دلایل دی په قدرت د الله او په وحدانیت د الله. په سورت مومن کې وی الله الذي جعل لكم الانعام او په دې صورت کې وی قل ائنکم لتکفرون بالذي خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا. په دوانو صورتونو کې احوال د قیامت ذکر کی. په صورت مومن په آخر کې وخسر هنالک الکافرون د کافرانو د پاره خسران هلاکت دا ذکر شوی. په دې صورت په اول کې د کافرانو د پاره هلاکت او خسران ذکر شوی. وویل للمشرکین الذین لا یؤمنون الذین لا یؤتون الزکاة
وهم بالآخرة هم کافرون. په مخکینی آیات کې فلما رأوا بأسنا کله چې هغو ولو جنگ زمون عذاب زمون قالو نو ویل به هغو آمنا بالله من ایمان راوړلی په الله وحده یوازې الله باندې. دا دی چې کله هغو زمونږ جنگ عذاب به ولدو نو دا به ویل چې مونږ یوازې په الله باندې ایمان راوړلی. د دې صورت په اول کې په حالت د اختیار کې چې کله بوله د کافرانو دپاره اختیارو حالت د عذاب بنو دیو به کفر او شرک او فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة. دا به نبی علیہ الصلاة والسلام به نو د کېده حتی چې تبارکا سور تبارک الذی او حامیم سجده دا صورت به تلاوت کړی نو چې تبارک الذی او حامیم سجده به تلاوت کا البو د کېده. داود صورت اثبات د توحید ده په دفع د شبهاتو باندې او اثبات د توحید ده په دلایلو عقلیه سره. خلاصه د صورت پدې کې اثبات د توحید ده، اثبات د رسالت ده. رسول الله علیہ السلام لا بده کې تسلی ده، زجر ده په انکار د توحید او په رسالت باندې، اثبات د معاد ده او بشارات په دې صورت کې ذکر شي. حامیم حامیم باندې موږ بحث کړل. حروف مقطعات تنزیل نازل کشر قرآن من الرحمن در رحمان ذاتنا الرحیم چه مهربان ده چه الله رحمان و رحیم ذات ده ده هغه طرف ده قرآن نازل شه. رحمان ده الله و رحیم ده. کتاب کتاب ده پسولت آیاتو چه بیان کرشیو آیاتو ده آغا قرآن ده عربی ده لقوم ده پر ده قوم حقم یعلمون چه پیگی آغو لقوم ده پر ده قوم حقم یعلمون چه پیگی. نو کم قوم چه آغا علم لري آغا پیگی دا غیر پاره دا فصلت آیاتونه د بیان شوي دي. بشیرا و نذیرا زیر ورکوونکی دی و نذیرا او ایرونکی دی. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون نو اعراض کړلی مخړولی اکثر د هغونه فهم نو هغو لا يسمعون ناوري. فاعرض اکثرهم اکثر کافرانو اعراض کړلی فهم هغو لا يسمعون ناوري قرآن لر ناوري. د قریشو جماعت هغو را جمع شو او هغو ویله چې په موږ باندې د رسول محمد علیه السلام امر او کار مشتبه شوی دی.
که چرته تاسو طلب کوي یو سړی چې عالم وي په شعر باندې په کهانت باندې او په سحر باندې هغه د دې رسول سره خبره وکړي بیا به موږ ته راشي نو بیان به کړي امر د ده موږ ته باندې چې دا شاعر دی که دا کاهن دی که دا ساحر دی عتبه بن ربیع ویله چې والله زما د قسمی چې ما کهانت هم اورېدل دی په سحر او په شعر باندې هم پوهېږم مشرکانو هغه ته وویل چې ته لاړ شه او د دې رسول علیه السلام څخه خبرې وکړه هغه راغی نبي علیه السلام نبی علیه السلام ته یې وویله چې تا دغه شان په خپل قوم کې تفرقه اختلاف پیدا کړی که ته مال غواړې چې موږ دله مال درکو راجمع کړو که ته مشري غواړې چې موږ دله مشري درکو که ته زنانه سواده کول غواړې چې موږ دله هغه درکو که تاله چرته څه جني راځي او بیمار یې چې موږ د علاج وکړو نبی علیه السلام ورته وویله چې ای وراره واوره هغه ویل زه اورم رسول علیه السلام پې دا صورت تلاوت چې کله رسول علیه السلام دې ځای ته راورسېد چې فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود دې ته راورسېد نو عتبه ټوپ وه او لاس یې د خولې په نبي علیه السلام باندې کېښود او مطالبه کوله د نبی علیه السلام نه په صله رحمۍ په واسطه چې ته خاموشه شه عتبه بن ربیع راوګرځېد او سیده راغی اهل خپل ته او قریشو ته ور ونوت ابو جهل ول راغی نو هغه ورته ویل اصبوت الى محمد صلی الله علیه وسلم چې تا د محمد علیه السلام دین هغه اختیار کړل هغه ورته ویل چې ما کله په رسول علیه السلام باندې حالات قصه بیان کړه نو هغه جواب راکړه ماته په داسې شي سره چې نه هغه شعر دی نه کهانت دی نه سحر دی بیا هغه تلاوت که په دیو باندې هغه چې د رسول علیه السلام نه اورېدلي وو لہذا د دې په هغې تلاوت او هغه ورته دا وویل چې تاسو پیژنئ چې محمد علیه السلام چې کله یو شی ووایي نو هغه دروغ نه وي نو لہذا دا قرآن داسې کتاب دی چې د دې صورت دا آیاتونه عتبه بن ربیع هغه اوري او د په هغه باندې اثر کوي
او هغه ایمان او اسلام راوړي. ایمان او اسلام ته مایله کېږي، راوړي نه، کافر دی. خو ایمان هغه آیاتونه په ده باندې اثر کوي. وقالو ویلو هغو قلوبنا اړو زمونږ فی اکنة په پردو کې دي مما دغه نه تدعونا الیه چې ته راتلو کې موږ لره هغه ته، وفي آذاننا په غوږونو زمونږ کې وقر بوج دی، ومن بیننا په مابین زمونږ کې او په مابین ستا کې حجاب پرده ده. په عمل ته عمل کوه، اننا بېشکه موږ عاملون عمل کوونکي وو. چې زمونږ او ستا په مابین کې حجاب دی او پرده ده. قل ته ورته وایه انما بېشکه انا زه بشر مثلکم انسان یم په مثل ستاسو باندې یوحا الیه وایه کولی شي ما ته انما بېشکه الهکم چې اله ستاسو اله واحد اله یو دی فاستقیموا الیه تاسو سیده شئ د الله ته واستغفروه تاسو بخښنه طلب کوئ د الله نه وویل للمشرکین او هلاکت دی د پاره د مشرکانو. هغه خلک چې هغه مشرکان دي نو د هغه مشرکانو دپاره هلاکت دی، د هغو دپاره تباهي ده. الذین مشرکان هغه خلک دی لا یؤتون زکات چې نه ورکوي هغو زکات وهم هغو بالآخرة په آخرت سره هم هغو کافرون کفر کوونکي دي. مشرکان دي الذین هغه خلق دی لا یؤتون الزکات چې زکات نه ورکوي. په دې ځای کې نه کې د مشرکانو قد او عیب په دې سره شوی دی چې دوی زکات نه ورکوي او دوی په آخرت کافران دي. د دې نه معلومه شوه چې کافر مکلف د فروع دی او د دې مطلب دا دی چې کافر دا په دې باندې مکلف دی چې د دین کې منځ دی، روژه ده، زکات دا به ورکوي. او که دا یې نه ورکول نو دیو به په دې باندې عذاب ورکولی شي. د کافر عذاب په دوو شیونو دی. کافر له یو عذاب ورکولی شي په دې باندې، یو په عقیده عذاب ورکولی شي او بل کافر له عذاب ورکولی شي په دې باندې چې دیو د نیکۍ اعمال نه کوي. نو چې کله دیو د نیکۍ اعمال نه کوي په دغه باندې هم کافر له عذاب ورکولی شي. بعض علما ذکر کوي چې کافر له عذاب صرف په دې فعل باندې په عقیده باندې ورکولی شي چې دا عقیده د عقیده صحیح نه ده ځکه دې لره عذاب ورکولی شي. په عمل باندې د لپاره عذاب نشته ځکه چې کافرو نو عمل مقبول نه دی. نو که روژه او عبادات بدني و مالی کوي که نه کوي. او الذین لا یؤتون زکات مطلب دا دی چې هغه مشرکان چې دیو زکات نه ورکوي، یعنی د زکات د ورکولو عقیده نه دی ونه دا مطلب دی. ان الذین بشک خلق آمنو چې ایمان راوړی و عملوا الصالحات و عمل کړی و صالحه لهم د هغو دپاره اجر دی غیر ممنوع غیر مقطوع. اشکال لاره چې د مؤمنانو دپاره او چې عمل صالح کړی نو د هغو دپاره اجر دی غیر ممنوع غیر مقطوع، داسې اجر چې نشي قطع کولی. علما ذکر کوي چې دا آیات نازل شوی دی په هغه کې چې هغه شل دي، مریضان دي، بوډاګان دي.
چې کله دیو روغ نو دیو به طاعت کول چې بیا کله دیو د طاعتو نه کولو نه معذور شو نو د دیو دپاره لیکلی شي د اجر نه هغه چې کم دیو صحیح او دیو کم نیکی کولی هغه د دیو دپاره اوس لیکلی شي. دا د دې آیاتونو مطلب دی. نو ځکه دې لپاره اجر دی غیر ممنوع غیر مقطوع د دیو هغه اجر نشي قطع کولی. د دې لپاره اجر دی غیر مقطوع. یا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات د دې نه مراد هغه مؤمنان مراد دي چې هغه مرابطین دي په اسلامي ریاست د هغه حفاظت چې کوي. نو دا یو داسې عمل دی چې د دیو اجر او ثواب د قیامته پورې دی. قل ته ورته وایه ای نبي یا غیر ممنوع مطلب دا دی چې د مؤمنانو دپاره جنت دی او د جنت اجر او د جنت نعمتونه خو منقطع دي. نو د دې دپاره اجر د مراد د دې نه جنت دی. قلت ورته وایه انکم بېشکه تاسو لتکفرون خامخا کفر کوئ بالذي په هغه ذات خلق الارض فی یومین چې پیدا کړې وه هغه ځمکه فی یومین په دوه ورځو کې. ځمکه الله تعالی په دوه ورځو کې پیدا. تاسو آیت وګورئ. وتجعلون له اندادا او تاسو ګرځوئ الله لره انداده خدایان. ذلک دغه رب العالمین رب د عالمینو دی. هغه ځان چې ځمکه پیدا کړله فی یومین په دوه ورځو کې. بېشکه الله تعالی پیدا کړی دی اصل د ځمکې او ماده د دې ځمکې په یوه ورځ کې. او په دې ځمکه کې چې بیا د دې ځمکې د صورت شو طبقات د دې شو دی په بله ورځ کې پیدا کړه. بعض علما ذکر کوي خلق الارض د خلق الارض نه مراد دا دی چې الله مقدر کړی وجود د دې ځمکې چې دا ځمکه به زه په دوه ورځو کې موجوده کړو. نو هغه چې پیدا کړی یعنې حکم یې کړی چې دا ځمکه به په دوه ورځو کې موجودېږي. وجعل فيها ګرځولي الله تعالی فيها په ځمکه کې رواسي غرونه من فوقها پاس له دې نه وبارک فيها او برکت ورتېلی و الله تعالی پرې نازل کړی الله پرې ځمکه کې وقدر فيها اقواتها او بیان کړی و مقدر کړی و الله تعالی پرې ځمکه کې اقواتها خوراکونه د دې کیمیات د دې رزقونه دای پکې په اندازه کړو. فی اربعة ایام په څلورو ورځو کې سواء برابر ده للسائلین دپاره د سوال کوونکو. په دې ځای کې نه کې اوس تاسو وګورئ دا خو دلته کې ورځې زیاتې شوې. اوله څو ورځې ذکر شوې؟ دوه. بیا وروسته پسې څو ذکر شوې؟ څلورو. فی اربعة نو څلورو دوه څو شوې؟ شپږ. بیا وروسته فقضاهن سبع سماوات فی یومین چې پوره کړي دي دیو لره اوه اسمانونه په دوه ورځو کې. دا څو شوې؟ شپږ او دوه څو شوې؟ نو دا خو حالانکې چې فی ستة ایام چې دا ځمکه او اسمانونه دا په شپږ ورځو کې پیدا شي. فی ستة ایام ځای په ځای ذکر کوي او دا خو شپږ ورځې ستة ایام نه شو. علما د هغه نه جواب کوي
چې اصل کې چې دا وروسته ذکر کړلی فی 4 ایام نو په دې 4 ورځو کې دا مخکینی چې الذي خلق الارض فی یومین 2 پکې هغه داخل دي نو په دې 4 ورځو کې 2 کومې ورځې داخل دي هغه چې خلق الارض فی یومین نو دغه 4 ورځې اله جوړیږي چې په 2 ورځو کې ځمکه جوړه کړله پیدا کړله او بیا یې په دې کې غرونه د پاسه نه پیدا کړلي برکت یې په دې کې اندازه کړي دي په دې کې خوراکونه دي په 2 ورځو کې دغه کړلي نو دغه ټولې 4 ورځې شوې او 2 ورځې بیا په غذاونه 7 سماوات هلته را روان دي د 6 ورځې شوې ثم استوى الى السماء بیا قص کړی دی الله تعالی اسمان ته و یو د اسمان دخان لګیو فقال لها نو ویلو الله تعالی د اسمان ته اوس مکې ته اتیا تاسو دوانو راشئ طوعا په خوښۍ سره او کرها یا په ناخوښۍ سره په خوښۍ سره یا په ناخوښۍ سره راشئ قالتا ویلو هغو دوانو آتینا راغلو منګه طائعین په خوښۍ سره چې موږ په خوښۍ سره راغلي فخزاهن نو پوره کړي الله دیو لره 7 سماوات و اسمانونه په یومین په 2 ورځو کې نو 4 او 2 شپږ شو واوها وهله کړي الله تعالی په کل سما امرها امر دغه اسمان ته وزینا او خسته کړي والله منګه السما الدنيا اسمان هغه دنیا دې خسته کړم به مصابيها پستور سچ چراغان وحفظا او من حفاظت کړي او د دې اسمان په حفاظت سره ذالک دغه تقدیر العزیز العلیم اندازه د عزیز د غالب ذات العلیم چې علیم دی تاسو د آیات ته وګورئ د دې آیات نه معلومه شوه هغه ذات چې پیدا کړل ځمکه په یومین په 2 ورځو کې نو د دې آیات نه معلومه شوه چې الله ځمکه اول پیدا کړله په قضاؤونه بیا چې پوره کړي دي الله تعالی و اسمانونه او ثم استوى الى اسمان ته بیا قص وکړو اسمانونه وروسته راغلو نو د دې نه خو معلومه شوه چې ځمکه مخکې جوړه شوې ده او اسمانونه وروسته جوړ شوي او په بل آیات کې راځي خلق السماء چې الله تعالی پیدا کړل اسمان چې الله په بل آیات کې راځي چې الله تعالی ام السماء دا ام السماء چې اسمان بنا الله جوړ کړل اسمان لرا اسمان الله تعالی جوړ کړل والارض وزمکه بعد ذلك ورتدنا داها خور کړی دا الله دې زمکه لرا نو اس دا آیات نه معلومه چې اسمان الله مخکې جوړ کړی دی زمکه ورسته خور کړل نو دا خو په نصوصو کې تضاد راغی او سعید بن جبیر رحمه الله ویلی چې یو سړی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی ته راغی او دا تپوس یې وکړ چې زه وینم اشیا چې مختلفه دي په قرآن کې او باندې اختلاف او تضاد عبدالله ابن عباس ورته چې هاته پیش کا اسمع زه اورم ته پیش کا کوم اختلاف هغه ورته دا وایي عبدالله ابن عباس جواب ورکو چې هر چې پیدایش د ځمکې ده په 2 ورځو کې نو ځمکه پیدا شوې ده مخکې د اسمان نه اول الله چې شی پیدا کړلی ځمکه دا کله پیدا شوې ده د اسمان او اسمان لوګیو ثم استوى الى السماء وهي دخان
نو د دغه نه بیا الله تعالی و اسمانونه په 2 ورځو کې جوړ کړو وروسته. او نو دا فسواهن برابر کړي دي د اسمانونو لره و اسمانونه په 2 ورځو کې، خو وروسته د پیدایش د ځمکې نه ځمکه الله مخکې پیدا کړي. او هر چې قول الله تعالی دی چې والارض و بعد ذلک داها، نو په هغې کې داري چې د ځمکې دها دا د اسمان نه وروسته شوې ده. ځمکې دها خوروالی کله شوی دی؟ د اسمان نه وروسته. مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې هلته ځمکه الله تعالی مخکې پیدا کړله، بیا یې اسمان پیدا کړی دی، خو د ځمکې دها خوروالی دا یې د اسمان د پیدایش نه وروسته کړی. د ځمکې دها شعر عبدالله ابن عباس وایي چې په دې کې غرونه وګرځي، په دې کې نهرونه وګرځي، په دې کې ونې وګرځي، په دې کې بحرونه وي، بهوري دا الله وروسته د پیدایش د اسمان نه کړی. نو لہذا په نصوصو کې تضاد او اختلاف رانغی. فإن اعرضوا کچرتا غو اعراض کوي فقل ته ورته وایه انذرتکم ما ایرولوی تاسو نه صاعقة د عذاب نه، مثل بمثل صاعقة عاد بمثل عذاب د عادیانو دی و ثمود او د ثمودیان دی. صاعقة تندر مراد تینا عذاب دی. اس په وخت کې جاءتهم الرسل چې راغلي وو هغو ته الرسل رسولان من بین ایدیهم د مخې د دیو نه ومن خلفهم او وروسته د دیو نه، او رسولان به ورته راغلي په دې الله تعبدوا الا الله چې تاسو عبادت مه کوئ الا الله مگر د یو الله. قالو ویلو دې خلکو لو شاء ربنا کچرته خوښه وی د رب زمونږ لانزل نو خامخا نازل کړی وی ملائکتن فرشتې په انا موږ په هغه باندې ارسلتم چې تاسو لېږلی شوي ای انبیاو په دې باندې کافرون موږ کفر کوونکي وو. لہذا دا تاسو چې څه وایې په دې باندې موږ کفر. فاما عاد ارجع عادو فاستكبروا في الارض نو تکبر کړی هغو په الارض پس ما کې بغیر حق باندې حق باندې عادیان. وقالو ویلو هغو من اشد څوک دی ډېر قوي منا زموږ نه، څوک دی اشد ډېر زیات زموږ نه قوتن په قوت کې. اولم یرو آیا هغو نه ولیدلي ان الله بېشک الله تعالی الذي هغه ذات دی خلقهم چې هغه پیدا کړي دي لره، او الله تعالی سختو د دیو نه قوتن په قوت کې. وکانو هغو بآیاتنا په آیاتو باندې یجحدون انکار کوي هغو. فارسلنا علیهم الله موږ لېږلی وه په دغه عادیانو باندې ریحان هوا صرصرا یخه چې ډېره یخه وه. فی ایام نحسات په ورځو منحوسو کې لنذیقهم د دې لپاره چې موږ ورسکو هغو ته عذاب الخزي عذاب د رسوایي فی الحیات دنیا په ژوند کې هغه ژوند چې د دنیا دی، ولعذاب الآخرت او خامخا عذاب د آخرت اغزا ډېر رسوا کوونکی دی وهم او د هغو لا ینصرون امداد نشي کولی د هغو. دې آیاتونو ته ګوري ریحان صرصرا هغه هوا چې یخه ده. صرصر هغه هوا ته وایي چې هغه دومره تیزه الوځي چې هغه اواز هم کوي، او داسې تیزه الوځي چې دانې دام د مخې څخه الوځي. فی ایام نحسات په هغه ورځو منحوسو کې هغه ورځې
منحوسې نحس چې هغه ورځو کې څه خیر نه وي. علما ذکر کوي په ایام نحسه چې دا خاوند د غبار وي. په عادیانو باندې چې کوم عذاب راغلی نو دا د آخر د شوال نه و، د چهارشنبې د ورځې پورې راغلی او د بلې چهارشنبې د ورځې پورې، او په دې باندې مسلسل یوه تیز هوا وه. په دغه هوا سره الله تعالی دوی هلاک کړل. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویلي چې عذاب نه دی ورکړی شوی یو قوم لا مګر په ورځ د چهارشنبې عذابونه چې راغلي دي په ورځ د چهارشنبې راغلي دي. و اما سمودو هر چې سمودیان دي فهدیناهم نو منګه هدایت کړی و هغو ته، موږ ورښودلی و هغو ته. فاستحبوا العمى نو غوره کړی هغو العمى علی الهدى، نو غوره کړی هغو العمى ړوندوالی یعنې ګمراهي علی الهدى په هدایت باندې. فاخذتهم نو نیولي هغو لره صاعقة العذاب الهون، صاعقه تندر د عذاب، هغه عذاب الهون چې د ذلتو بما كانوا یکسبون، په سبب د هغه باندې چې هغو یکسبون کسب کړي وو. صاعقې نه مراد تندر دی. بعضې علما وایي چې مراد د دې نه صیحه ده، چغه ده چې جبرائیل علیه السلام په دیو باندې یوه چغه وواله، نو په دیو باندې داسې و لکه یو تندر. ونجینا الله اخلاص کړي موږ هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل وکانو هغو یتقون چې یېرېدل هغو. و یوم باندې یحشر اعداء الله چې راجمع کړی شي اعداء الله دشمنان د الله الی النار اور ته، فهم هغو یوزعون هغو بندولی شي. دشمنان د الله کافر دي، دا دشمنان د الله به را جمع کړی شي اور ته، نو دیو په هم دیو یوزعون، نو دیو بوتلی شي جهنم ته. په هم دیو یوزعون دیو بندولی شي، د دې دپاره بندولی شي چې دا په هغه اخر پسې راشي. حتی تر دې حده پورې اذا ما جاؤها کله چې راشي هغو دې اور ته شهد علیهم نو ګواهي به کوي په هغو باندې سمعهم غوږونه د هغو و ابصارهم او سترګې د هغو و جلودهم او پوستکي د هغو بما کانو یعملون په سبب د هغه باندې چې هغو یعملون عمل کړی و هغو. په ورځ د قیامت چې کوم اندام د انسان ګواهي ګناه کړله اقا اندام به په خپله باندې ګواهي وکړي. او په حدیث کې راځي اول هغه چې د انسان نه خبرې کوي نو د ده دا ګس پتون دی اول به دا خبرې وکړي، بیا به د دې نه وروسته دا نور اندامونه خبرې شروع کړي، لاس، خپې، دا زبان به دې ته ووایي تبا لکه هلاکت دی، تبا لکې هلاکت دی ستاسو لپاره ای اندامونه. فعنکن ستاسو نه ما دفاع کوله، ما خو ستاسو نه دفاع کوله، ما اقرار نه کوم. نو په دغه وخت کې به وقالو ویلو وبه وایي دا خلک لجلودهم پوستکو خپلو ته لما شهدتم علینا ولې تاسو ګواهي کړه په موږ باندې، دا زبان به راولګي دې خلکو دې اعضا ته به وایي، پوستکو ته به وایي. قالو وبه وایي دا پوستکي انطقنا الله
چې نو تخرا کړو موږ له الله تعالی الذي الله تعالی دې انطق كل شيء چې نو تخ ورکړی دی هر شی لا وهو الله تعالی خلقکم پیدا کړو تاسو را اول مره اول غلطه و الیه خاص الله تعالی ترجعون تاسو راګرځولای شي وما كنتم نوې تاسو تستترون چې تاسو پټاو ای یشهد علیکم چې گواهی وکړي به تاسو باندې سمعکم غوږونه ستاسو ولا ابصارکم او نه سترګې ستاسو ولا جلودکم او نه پوستکې ستاسو ولكن ظننتم لكن تاسو ګمان کاو ان الله بشک الله تعالی لا يعلمون بجنی کثیرا ډیر مما داغنا تعملون چې تاسو عمل کوئ وما كنتم الله نو تاسو اے خلق چې تاسو پټاو چې په تاسو د ګناه چې کې د وخت نه خو نشي پټولی نه د سترګو نه پټولی شي نه د پوستکو نه پټولی شي د خپلو پوستکو نو تاسو خو دا نه وایي دا ګناه پټولی د دیو نه چې دا وینني یا دا خبر نشي نو د دې نه خو د ګناه نشو پټولی هغه اعضا به تا باندې ګواهي کوي ولكن ظننتم لكن ګمان کړی تاسو ان الله بشک الله تعالی لا يعلمون بجنی کثیرا ډیر مما داغنا تعملون چې تاسو عمل کوئ تاسو کوم عمل کوئ الله د دې نه ډیر نه پیژني د دې کافرو دا ګمان عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی ذکر کړلی چې پنځ د بیت الله باندې درې سړي دوه قریشو نه یو د بنو ثقیف نه یا دوه ثقیفیانو یو قریشي د دیو فقاهت د زړونو ډېر کم و او د ګېډې واز دی د دیو ډېرې زیاتې وې نه ښه ساربه کسانو خو د زړونو فقاهت یې کم نو یو د دیو نه ویلي و چې تاسو اینئ الله لره چې اوري هغه چې موږ وایي موږ چې دا کومې خبرې کوو دا الله اوري نو بل پکې ویلي چې اوري خو اله چې موږ جهر کوو او ناوري چې کله موږ پټ وایو چې موږ پټې خبرې کوو هغه ناورو چې جهر کوو هغه اوري ابل ویلي چې اوري چې کله موږ جهر کوو هغه اوري نو دا اوري هغه الله اوري چې موږ یې پټ هم بیا وایو الله دا آیات نازل ګمان هم کوو تاسو چې الله نه پوهېږي په ډېر دا تاسو عمل تاسو کوم عمل کوئ کومې خبرې کوئ نو په دې باندې الله په ډېرو نه پوهېږي چې کوم پټ موږ وایو په هغه باندې نه پوهېږي الله نه پوهېږي پرې نه اوري دا ګمان هم کوو وذلکم دغه ظنکم ګمان ستاسو الذي ګمان ظننتم چې تاسو ګمان کړی بربکم پر خپل سره ارداکم الله هلاک کړي تاسو لره فاصبحتم نو ګرځېدلي تاسو من الخاسرین د زیانکارانو نه فإن یصبروا که چېرته هغو صبر کوي په نارونو اور مسون لهم ټکانه د هغو لپاره وإن یستعتبوا که چېرته رضا طلب کوي هغو چې موږ الله راضي کوو فما هم نه لري هغو من المعتبین چې د رضا طلب کړی شو د الله نه چې د الله نه رضا طلب کړي یا دا ترجمه وکړي وإن یستعتبوا که چېرته هغو رجوع کوي و حق ته راګرځي فما هم نه لري هغو من المعتبین حق ته د راګرځېدلی شو نه د دې نه یا وإن یستعتبوا که چېرته دیو رجوع طلب کوي نو نه دي هغو من المعتبین د هغه کسانو نه چې دیو ته اجابت او جواب ورکړی شي چېرې تاسو بس اوس حق ته راوګرځېدئ په قیامت کې خیر دی نو نه دي د هغو من المعتبین چې هغو ته وإن یستعتبوا که چېرته هغو
رجوع طلب کوي چې موږ اوس په قیامت کې حق ته راګرځو. نو نه دی هغه من المعتبین د جواب ورکړی شوونه چې دغه د جواب ورکړی چې ستاسو اوس راګرځېدل او ستاسو دا دین ته راګرځېدل موږ قبول کړو راوګرځئ داسې نه ده. وقد زوینا لهم قرناء موږ مسلط کړي دي د هغو لپاره قرناء ملګري فزینو لهم نو ښایسته کړي وو هغو د ملګرو د هغو لپاره ما بین ایدیم په مخکې د دوی کې او هغه چې وروسته د دې نه وو وحق علیهم القول او ثابت او په دا کافرانو باندې وینا فی امم په جماعتونو کې هغه جماعتونه چې تېر شوي مخکې له دیونه د پیریانو نه او د انسانانو نه انهم بېشکه هغو کانو هغو خاسرین زیانکاران. وقد زوینا مسلط کړي وو موږ د هغو لپاره قرنا ملګري. الله وایي چې په دې کافر باندې موږ مسلط کړي وو ملګري. هغه ملګري څه شی و چې شیطانان فزینو نو هغو به ښایسته کاو د دیو دپاره ما هغه بین ایدیم چې به مخې د دیو کوه هغه به یې ورته ښایسته کاو. مخې د دیو ته څه شی یعنې هغه مالونه د دنیا به یې ورته ښایسته کول. وما خلفهم او هغه چې وروسته له دې وروسته دې نه آخرت دی بعث دی بعد الموت هغه کې به ورته ښایسته کاو چې هلته به هم تاسو له ښه پیدا درکوي الله هلته به هم ستاسو مالونه یې داسې یا پس زینو نو دې شیطانانو به ښایسته کول د خلکو لپاره ما هغه بین ایدیم چې به مخکې د دوی کې وو په مخکې د دوی کې هغه عمل مفسدي د زمانه چې په دغه زمانه کې به چا د فساد عمل کو هغه به ورته ښایسته کو. وما خلفهم او هغه چې وروسته دي نو چې هغه عمل د هغه مشرانو د هغه مشران چې هغه مفسدي. وقال الذين ویلو هغه خلکو کفرو چې کفر کړه هغو لا تسمعوا لهذا القرآن تاسو غوږ مږ دی دې قرآن ته والغوا فيه تاسو لغو وارته وایئ په دې کې لعلکم شاید تاسو تغلبون تاسو به غالب کړه شئ. کافرانو د قرآن په خلاف کې هر قسم محنت او کوشش کاو. یو کوشش او محنت د قرآن په خلاف کې داو چې تاسو د قرآن ته غوږ مږدئ ځکه چې قرآن ته به کله غوږ هغو کېښود دی به د هغو خو اهل معنا او د قرآن په معنا پوهېدل نو د قرآن به د هغو په زړونو کې اثر کو نو تاسو غوږ مږدئ دې قرآن ته. بیا ورته وایي چې ولغو فیه تاسو په دې کې لغوه وارته وایي بېهوده خبرې په قرآن کې وارته وایي. لهذا چې کله قرآن ویلی کېږي نو تاسو شور کوئ چغې وهئ زوږ کوئ چې دا قرآن څوک وانه اوري. بیا دې وایي چې شاید تاسو به غالبه شئ که دا کارونه وکړئ. دا د کافرانو د قرآن په خلاف کې دا هغو دا محنت و چې دا یې کوو. الله وایي فلنذیقن الذین خامخا موږ به ورسه کوو هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی ور وبسه کوو موږ خامخا هغه کسانو کفر عذابا شدیدا عذاب سخت. ولنجزینهم او خامخا موږ به بدله ورکړو هغو لره اسوأ الذي کانو یعملون اسوأ ډېره اقبحه ډېره بده د هغه نه چې هغو یعملون عمل کوو هغو چې کوم عمل کوو نو د دغه عمل او عمل ګناهونو د دغه ګناهونو بدله ډېره قبیح ده. ذلک دغه جزاء بدله د اعداء الله د دشمنانو د الله بدله چې النار اور دی دغه بدله د دشمنانو د الله د النار چې اور دی لهم دا هغو لپاره د دې کافرانو دپاره فیها په دې اور کې به دارالخلد کور د همیشهی جزاء بدله ده بما کانو په سبب د هغه باندې چې و هغو بآیاتنا په آیاتو سره یجحدون انکار کوه هغو.
وقال الذين ویلو خلقو کفرو چې کفر کړه ربنا ای رب زمونږه ارنا تراوخه موږ ته الذین هغه دوه خلک کسان اضلنا چې هغه ګمراه کړو موږ لره من الجن د پیریانو والانس د انسانانو نجعلهما چې موږ وګرځو هغه دوه لره تحت اقدامنا لاندې د قدمونو خپلنا لیکونا د دې لپاره چې شي هغه دوه من الاسفلین د اسفلین کافر چې ګمراه کیږي په دوه وجه یو دا چې شیطان ورسې هغه ګمراه کوي شیطانان یې ګمراه کوي یو انسي شیطان چې انسي شیطان هغه ګمراه کوي نو دا و چې نجعلهما موږ وګرځو دې دوه لره د جن او انسان لره تحت اقدامنا لاندې د قدمونو خپلنا موږ دا لاندې د قدمونو خپل نه وګرځو دا کافر به دا وایي چې زه چا ګمراه کړم هغه جني هغه شیطان او هغه انسان الله هغه موږ ته راوخه چې زه د خپلو قدمونو لاندې وګرځو په جهنم کې به دا وایي ان الذين بشک هغه خلق قالو چې ویل هغه ربنا الله رب زمونږه الله دی ثم استقاموا بیا مستقیم هغو تتنزل عليهم الملائكة نازلېږي په هغو باندې الملائکة فرشتې الله تخافوا چې تاسو مه یېرېږئ ولا تحزنوا تاسو غمجن کېږئ مو وابشروا خوشحاله شئ بالجنة التي په جنت هغه باندې چې وایي تاسو توعدون ستاسو وعده کړی شوې وه ان الذين بشک هغه خلک چې ویل ربنا الله رب زمونږ الله ثم استقاموا بیا به د اقرار باندې قایم ولاړو شرک ته نه وګرځېدلي یا ثم استقاموا بیا مستقیمو په طاعت نیکي کوله ثم استقاموا بیا خالصه کړو هغو عمل یې خالصه کړو ثم استقاموا بیا ادا کړو هغو فرایض ادا کړو ثم استقاموا بیا اعراض کړو هغو د ما سوى الله استقامت چې الله نه علاوه د هر څه نه اعراض کړو تتنزل عليهم الملائکة نازلېږي په هغو باندې فرشتې د انسان سخت اوقات چې دي نو په دغه اوقاتو کې یو وخت مرګ دی نو د مرګ په وخت کې به په دیو باندې فرشتې نازلېږي او څه به ورته وایي چې مه یېرېږه ته دې غمجن نه مؤمن وي دم سخت وخت قبر دی په قبر کې به درته فرشتې راځي چې راته مه یېرېږه به تا دې غم نه وي د قیامت په ورځ باندې چې رافاسي نو دا فرشتې به ورته بیا وایي چې راته دې مه غمجن ته یېرېږه مه او ته مه غمجن کېږه نو لہذا په دې اوقاتو کې فرشتې هغو ته تسلي ورکوي په دې سختو اوقاتو فرشتې به ورته وایي چې نحنو موږ اولیاؤکم دوستان ستاسو فی الحیات د دنیا په ژوند کې او ژوند د دنیا دی وفي الاخرت او په آخرت کې په دنیا کې موږ ستاسو دوستان او په آخرت کې ولکم ستاسو لپاره فیها په دې ژوند د دنیا کې هغه دی تشتهي انفسکم چې خوښوي نفسونه ستاسو ولکم او ستاسو لپاره او ستاسو لپاره فیها په دې آخرت کې ما هغه دی تشتهي انفسکم چې خوښوي نفسونه ستاسو ولکم او ستاسو لپاره په دې جنتونو کې ما هغه څه دي تدعو چې تاسو را طلب کوئ ستاسو لپاره په جنتونو کې هغه دی چې تاسو یې خوښوئ چې نفس ستاسو نفس چې کومه یوه خبره خوښوي هغه ستاسو لپاره ده ولکم او ستاسو لپاره په دې جنتونو کې هغه څه تدعون چې تاسو را طلب کوئ نزلا مهمان نوازي ده من غفور د غفور ذات د طرفنا رحیم چې مهربانه دی ومن احسن قولا او څوک دی ډېر ښه قولا په وینا کې ممن د هغه چا نه دعا الی الله چې را طلب کړی دی الله تعالی ته وعمل صالحا او عمل کړی دی صالحا
او ویلی دی چې اننی بشک زه من المسلمین د مسلمانان نما ومن او څوک دی ښه قولا د جهاد د وینا نه ممن د هغه چا نه دعا الی الله چې را طلب کړی دی الله او په خپل عمل دغه سړي نه په وینا کې بل څوک نه دی د هغه چا چې را طلب کړی دی الی الله کلام د الله ته خلق را طلب کړی چې کلام د الله ته راشي یا توحید د الله ته خلق را طلب کړلی وحدانیت ته یا طاعت د الله ته خلق را طلب کړلی چې د الله طاعت ته راشي او په خپله باندې عمل صالحه کې یو دا و چې بېشکه زه مسلمانان یم د دې آیات نه معلومه چې کوم سړی دعوت کوي تبلیغ کوي نو هغه به عمل صالحه کوي وعمله عمل به کوي هغه صالحه ولې که چېرته هغه عمل صالح نه کوي او خلک را طلب کوي دعوت ته خلکو دعوت ورکوي ستا په خبره کې به اثر نه وي ستا د خبرې نه به خلک تښتي بعضې علما ذکر کوي چې دا آیات نازل شوی دی په مؤذنینو کې ومن احسن څوک دی ډېر ښه د جهاد د وینا نه بلکې نشته ممن د هغه چا نه دعا الی الله چې را طلب کړی دی الی الله الله ته خلق مانځه ته را طلب نو دا خلق را طلب کوي مانځه ته وعمل صالحا او عمل کړی دی صالحا ممن دا خلق را طلب کړلی الله ته او عمل صالحا او عمل کړلی هغه صالحا صالح عمل کړلی د دې نه معلومه شوه چې مؤذن چې خلک اذان مانځه ته را طلب کوي هغه به د نیکۍ اعمال په خپله کوي که مؤذن داسې و چې فاسق و فاجر و او د هغه اواز خلک اوري نفرت کوي دا وقال ویلو هغه انني بېشکه چې ما من المسلمین د مسلمانانو ما د دې آیات نه معلومه شوه د دې آیات نه معلومه شوه چې یو سړی وایي چې انا مؤمن انا مسلم دا صحیح ده او د دې نه معلومه شوه چې وقال انني زه من المسلمین د مسلمانانو نه منو انشاءالله به ورسره وایي چې انا مسلم انشاءالله انا مؤمن انشاءالله د دې نه خو دا معلومه شوه چې انا مؤمن انشاءالله مسلم انشاءالله انشاءالله به ورسره نه وي ځکه چې دلته کې دغه وقال انني من المسلمين زه د مسلمانانو یم انشاءالله ورسره نه وي علما د هغه نه جواب کوي چې دا په دې ځای کې نه کې چې انني من المسلمین یا انا مسلم انشاءالله ورسره وړي د دې دوه پی یو خو د دې لپاره ته د انا مؤمنون وایې چې تا ته په خپل ایمان کې تردد او شک نو د تردد او شک د وجه نه ته انشاءالله وایې نو په دغه وجه باندې دا خو بیا کفر شو تا ته په ایمان کې او په اسلام کې شک نو ویل جایز نه دي یو انا مؤمنون انشاءالله داسې وایه چې یاره فلحال خو مؤمن یم خو په مستقبل کې زما پته نه لګي چې په مستقبل کې به زما خاتمه پسې کېږي په مستقبل کې به زما سهلتي د هغه علم خو الله ته د ته نشته چې د مستقبل په مطابق په لحاظ سره انشاءالله ووایې نو دا بیا صحیح ولا تستوي الحسنة برابر نه ده الحسنة نیکي ولا السیئة نه بدي
ادفع دبکا باللتی په هغه طریقه هي چې دغه طریقه احسن ډېره غوره ده. پس هغه سړی چې بینک و ما بین ستا کې و په ما بین دا کې عداوت دشمني ده کأنه ګویا چې هغه ولی به و حمیم مخلص. وما یلقاها او نه نصیب کېږي دغه دب کول په آسان طریقه باندې الا الذین مگر ها کسان دا چې صبر کړل وما یلقاها او نشي نصیب کېدلی دغه دب کول په ښه طریقه مگر چې خاوند د حصې عظیم لوی. ولا تستوي الحسنة آیات مطلب دا دی چې نیکی او بدی برابر دی. نو نیکی او بدی دواړه په معنی کې ډېر فرق دی. خو له دې یوه معنا دا ده چې نیکي په خپل منځ کې برابر نه ده بدي په خپل منځ کې برابر نه ده. نو چې نیکي په خپل منځ کې برابر نه شوه نو په دې کې فرق راغی. بعضې نیکي به فرض وي بعضې به واجب وي بعضې به سنت وي بعضې به مستحب وي. نو د دې نه بیا دا اطلاقات جوړ شو چې تا درس شوی چې دا واجب دی او دا فرض دی او دا سنت دی او دا کوم ځای نه راغله د دې نه راغله چې نیکي په خپل منځ کې برابره نه دا تفاوت په کې پکې ولا السیئة نه ګناه په خپل منځ کې برابر ده لہذا ګناه په خپل منځ کې برابر نه ده. نو د ګناه مختلف مراتب دي چې کله د ګناه مراتب مختلفه شوي نو بعضې ګناه داسې ده چې هغه اکبر الکبایر دی لکه شرک. بعضې ګناه داسې ده چې هغه به حرام وي بعضې به داسې چې هغه به مکروه وي بعضې به کرایت تحریمي باب تنزیه دغه دا ګناه په خپل منځ کې برابر دا اطلاقات د دې جوړ شوي دي. ادفع تدبکا باللتی په هغه طریقه هي احسنو چې هغه غوره دی. په غوره طریقه سره ته کافر دبکه. بعضې علما ذکر کوي چې دا آیات منسوخ دی په آیات د ستوري سره. دبه کول اوس د کافر په آسان طریقه باندې نشته بلکې د کافر سره دا چې جنګ کوه. بعض علما ذکر کوي چې دا مطلب دا دی چې د کافر سره امخا حسن معاشرت کوه د هغه سره په هغه باندې ام سختي زیاتې مه کوه. نو د کافر باندې سم سختی دا مه کوه. نو چې د کافر سم ته سختی مه کوه ظلم زیاتې به مه کوه بلکې هغه ته ښه خبره په نرمۍ کوه. نو دا مستحب دی. نو آیات منسوخ نه دی. یا ادفع تدبکا باللتی په هغه طریقه باندې هي چې دغه طریقه احسن غوره ده. په غوره طریقه دبه کول لا چې هغه ورسره مصافحه کوله مصافحه ورسره کوه. په خپل منځ کې مصافحه کول مصاحبه کوي. په یو حدیث کې رسول علیه السلام فرمایي تصاحبوا مصاحبه کوي. دا مصافحه یذهب الغل بوزکینا چې د لاس له چا سره میلاو کو غل کینه ختمه شو. او معانقه کول غاړه میلا وهل دام جایز ده لکه موږ به بحث کړل. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی ذکر کوي چې راغلی زید بن حارثه مدینې ته رضی الله تعالی مدینې ته او رسول علیه السلام زما په کور کې ونواله او دروازې ټکولې وه. نو رسول علیه السلام هغه ته ولغړ راښکوده کپړه خپله. نبي علیه السلام هغه ته وته خپله کپړه
راښکاو ده. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی ذکر کوي چې زما د قسم وي ما نه ولیدلی نبي علیه السلام چې بدن یې ښکاره شوی و عریانن ما نه ولیدلی مخکې له دغه نه وروسته دی نه. نو حضرت عائشہ وي فاتنقه نو رسول علیه الصلاة والسلام د زید بن حارثه څخه غاړه میلاو کړه او ښکلې کړه هغه لره. دا مطلب او رسول علیه الصلاة والسلام به حدیث کې وایي ما من مسلمین د دې دوه مسلمانان چې ملاقات کوي دا دواړه واخلي یو د دې نه لاس د بل ملګري یو د دې لاس د بل ملګري ونیسي صاحبه او دا هغه څه مصاب لا ونیسي یو لاس د دې نه بل ملګري د وجه د محبت په مابین د دیو کې ونصیحتا او د وجه د خیر خواهی نه الا مگر لویږي ګناهونه د دې دواړو په مابین د دې دواړو کې چې په مابین دواړو کې چې کوم ګناهونه او ګناهونه ته الله عاف کوي ګناهونه ته رجعي وما فیض الذی پس هغه سړی چې په مابین ستا کې په مابین دا کې عداوت دشمني ده گویا چې هغه به ولی وي حمیم دوست مخلص او داسې وشو. هغه د کافرانو مشر ابو سفیان بن حرب د رسول د لور د رسول علیه السلام په نکاح کې راغله. نو هغه چې په مابین ستا و مابین هغه دشمن وګوره هغه بیا دوست شو مخلص شو. د کافر سره چې نرمي کې ظلم زیاتی ورسره بغیر د ضرورت نه کې هغه به ستا خبره اوري ستا سره به دوست کېږي چې ستا سره کله دوست و تا ته رانږدې شو نو ستا خبره به په هغه باندې اثر کوي. واما ینزغنک من الشیطان کچرتا ینزغنک اوباسی ستانه شیطان نزغن وسوسه فاستعذ بالله نو ته پناه غواړه په الله باندې بېشک الله تعالی هو الله تعالی السمیع اورېدونکی دی العلیم علیم دی. په دې ځای کې وګورئ السمیع العلیم ویل دی او په سورت اعراف کې ویلیو چې انه السمیع العلیم الله سمیع علیم الف لام پې نه داخل کړي مونږ وایو چې دلته کلام دی په دلته کې ذکر کېږي هغه د مشرکانو او د کافرانو د منکرینو هغه ضد ذکر کېږي. نو چې د کافرانو د هغو ضد او هغه عناد ذکر کېږي نو د دغه کافرانو د ضد او عناد چې د پکې دغه د دپې لپاره لابودي د الفاظو تاکیدیه ونه هغې لپاره به الفاظ تاکیدیه راوړي. او په صورت اعراف کې د هغو ضد او عناد هلته نه ذکر شوی نو هلته حاجت تاکید ته نه و نو ځکه سمیع او الف لام یې پکې نه راولي او علیم بغیر الف لام یې راولي. ومن آیاته بعضې د علامو د الله نه الليل شپه ده والنهار ورځ ده والشمس نور دی والقمر سپوږمۍ ده لا تسجدوا للشمس تاسو سجده مه کوئ للشمس نور ته ولا للقمر سپوږمۍ ته واسجدوا لله تاسو سجده وکئ الله ته الذي هغه الله تعالی خلقهن چې پیدا کړي دي لره ان کنتم که چېرته تاسو ایاو خاص الله لره تعبدون تاسو عبادت کوئ. ومن آیات بعضې د علامو د قدرت د الله نه چې دا د قدرت د الله علامې دي دا علامې دي په وحدانیت د الله دلایل دي په وحدانیت د الله یا دا علامې دي په قیامت د راوستلو باندې په باس باندې دا علامې دلایل دي. فإن استكبروا که چېرته هغو تکبر کوي په الذین
فالذین نو هغه فرشتې چې باندې د رب ستاسې باندې دی یسبحون له هغو تسبیحات وایي الله لره په شپه او په ورځ کې وهم هغو لا یسأمون نه ستړي کېږي هغو په دې ځای کې نه کې سجده راوړي او سجده وکړي ومن آیاته بعضې د علامو د الله نه د قدرت بعضې د علامو د الله نه انک بېشکه ته چې تر الارض ته وینې ځمکه خاشعة وچه عجزه وچه فاذا انزلنا علیها الماء کله چې نازل کوم په ځمکه باندې ما اوبه اهتزت نو د ځمکې دا سر وخوځېږي وربت او راوپړسېږي سر وخوځېږي او راوپړسي لهذا تیغ او بوټي له دې نه راوچت شي ان الذي بېشکه هغه ذات احیاها چې ژوندی کړی د ځمکې لره لمحیي الموتى خامخا ژوندي کوونکي بېشکه هغه ذات احیاها چې ژوندی کړی د هغه له ځمکه لمحیي الموتى ژوندی کوونکی د مړو دی بېشکه الله تعالی په هر شي باندې قادر دی ان الذي بېشکه هغه ذات احیاها چې ژوندی کړی هغه دا ځمکه لمحیي الموتى خامخا ژوندی کوونکی د مړو لره ان الذين بشکا خلق یلحدون فی آیاتنا چې کجروي کوي هغه فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې لا یخفون علینا پټ نه دي هغه موږ باندې افمن یلقی فی النار او هغه څوک چې واردولی شي په اور کې خیر غوره دی اما یا هغه څوک چې یأتي راشي آمنا په امن باندې یوم القیامه آمنا خاوند د امن په ورځ د قیامت اعملوا عمل کوئ ما هغه شئتم چې ستاسو خوښئ انه بېشکه الله تعالی په هغه څه باندې تاسو عمل کوئ یا بصیر لیدونکی دی ان الذین کجروي کوي په آیاتونو کې دا عزیز دی د هغه نه عزا بود جوړ کړي منان دی د هغه نه منات جوړ کړي بوټ نوي کړي کجروي په آیاتونو کې دا ده چې باران الله کوي او دی و چې دا باران په پلان کې ستوری راختل دی د هغه د وجې نه دا باران وشو دا کجروي ده نو الله وایي لا یخفون علینا پټ نه دي هغه هم باندې پټ نه دي موږ د هغو نه خبر یو ان الذين بشکا خلق کبروا چې کبر کړو به ذکر په ذکر سره لما کله جاءهم شر هغه ذکر هغه ته وانه بشکا دغه ذکر لکتاب خامخا کتاب دی عزیز غالبا نو ان الذين كفروا د دې جزات شیره د دې جزا ده بشکا کسان چې کبر کړل ما یقال لك نشي ویلی تا ته مګر هغه چې قد قیل ویلی شي رسولانو ته مخکې نو د ان الذین جزا نه خبر ما یقال یا ان الذین بشکا کسان کفروا چې کفر کړو د دې جزا داره لا یأتیه الباطل من بین یدیه کفر کړو په ذکر باندې نه راځي دغه ذکر د باطل من بین یدیه دا جزا دا خبر دی بعض علماء ذکر کوي چې د ان الذين كفروا لپاره خبر اولئک دغه خلق ینادون من مکان بعید اولئک ینادون دا خبر یا ان الذين بشکا خلق کبروا چې کبر کړه خو به ذکر په ذکر سره لما کله جاءهم شر هغه ذکر دیو تا نو دیو معاندین دی هالکون دی هلاکون کی معاندین دی همیشه به په اور کې لا یأتیه نراجی ذکر تا باطل من بین یدیه د مخ دینا ولا من خلفه او نو ورستر دینا تنزیل نازل کړی شوی دا کتاب دا ذکر چې کتاب دی من حکیم د طرفه د حکیم ذات نه حمید چې بدل شوی دی لا یأتیه که هو زمین راجی کتاب ما یقال لك نشي ولا تا الا مگر ما قد قيل للرسول چې ویل شي رسولانو ته من قبل کا مخستانه
ان ربک بشک رب ستا لذو مغفرت خامخا خاوند مغفرت دی وذو عقاب علیم او خاوند عقاب علیم درناک دی. د دې آیات نه معلومه شو چې مؤمن له پکار دی چې هغه به د مغفرت او د عقاب په منځ کې د مغفرت د الله به امید لري او د عقاب او د عذاب د الله نه به بې فکره کېږي نه. ولو جعلناه قرآنا کچرته موږ وګرځولی قرآن کچرته موږ ګرځولی وی دی قرآن لره قرآن عجمي لقالو نو خامخا ویلی به هغو لولا فصلت آیاتو ولې نشي بیانولی آیاتونه د دې قرآن آیاتونه ولې نشي بیانولی. بیا دې وایي دا چې د قرآن آیاتونه ولې نشي بیانولی. اعجمی دا نبی قرآن عجمی دی و عربی او رسول علیه السلام عربی را بیا بیدا ویلی. قلت ورتو آیا هو دا قرآن للذین دا پا دا خلقو آمنو چی ایمان روڑلے هدن ہدایت دے و شفا دا والذین ها خلق لا یؤمنون چی ایمان روڑلے غو پی آزانیم بغوگونو دا غو کی وقرن بوج دے وهو دا قرآن علیهم باغو باندی عمن پوشیده دے پٹ اولئک دا کافران ینادونا را طلب کولا شیخو در من مکان بعید دا مکان لرنا. قل تورتوا هو دا قرآن ها کسان دا چه ایمان راول لے دا غور پارا هدن ہدایت او شفا دا لہذا پا قرآن کی شفا دا پا قرآن دی چه وایو پا دیدی زاندماو شفا دا دا قرآن شفا خو پا قرآن کی دا سورت فاتحه دی ویلا زان بدم کا شفا دا اخیرا دی سورتنا معوذتین دا دی ویل زان بدم کا شفا دا پا دیکھ شفا دا وهو دا قرآن علیه بدیو باندی عمن پوشیده لے علیه پر کافرانو باندی عمن پوشیده قرآن پر کافرانو باندی پوشیده لے لیکن کافران با قرآن کے سوچ نہ کئی فکر پکے نہ کئی نو دا با آغو باندی پوشیده لے یا وهو دا وقر پر دا علیهم بدی کافرانو باندی عمن پوشیده لے پستر گو دیو باندی پردی دی پا غوگونو دا دیو که وقر بوج ده و هو دا بوج پا دیو باندی رون ده دا بوج دا دیو پوشیده ده دا بوج دیو نینی اولئک دا کافران ینادونا را طلب کولا شی من مکان بعید دا مکان لرنا لہذا را طلب کولا شی اغو دا مکان لرنا پدې اولئک ینادون پدې کې تمثیل له دیو د پاره په عدم فهم کې په عدم فهم د دیو کې او چې دیو انتفاع ناخلی په هغه څه باندې چې دیو را طلب کول دیو ته چې دین او اسلام باندې را طلب کې دیو د هغه نه انتفاع ناخلی په هغه باندې نه پیږي د دغه تشبیه ورکړه د هغه سړي سره چې د هغه د لرې نه را طلب کې نو یو سړی چې ته د لرې نه را طلب کې نو هغه صرف آواز اوري خو په هغه تفصیل باندې نه پوهېږي چېرې دا څه وایي نو لهذا په تفاصیلو باندې هغه ته پوهه او په تفاصیلو باندې هغه ته علم دی او د دې وجې نه علما وایي هغه سره د چې هغه نه پیږي یو سره په یوه خبره نه پیږي نو هغه ته وایي چې انت ته تنادى من بعید تا لره طلب کولی شي د لرې نه یعنې ته په دې مطلب باندې دې خبر باندې نه پیږي بعضو علما ذکر کوي چې اولئک ینادون دا کلام محمول دی په حقیقت فل باندې او دا په دې وجه چې دا کافران به ورځ د قیامت
د وجه د کفر د دیونه د وجه د قبیح اعمالو د دیونه دیو به په اقبح اسماو باندې راطلب کولی شي د لرې نه حتی چې ټول اهل موقف والا به اوري دا به د لرې نه راطلب کوي چې پلان کې د پلان کې اقبح نمونه به یادوي هغه د وجه د کفر نه دیو به د لرې نه راطلب کولی شي او دا د لر د ذکر طلب کولی شي چې یاره هر یو د ده دا وپېژني چې یاره دا کافر دی ولقد آتینا خامخا په تحقیق سره ورکړو موږ موسی ته د الکتاب اختلاف کتاب په اختلف بینو اختلاف واقع شوی په کتاب کې او اختلاف پکې چا کړو اهل کتاب ولولا کلمة کنوې کلمه سبقت وړاندې شوې من ربک د رب څخه لقضی بینهم نو خامخا فیصله وکړل شوې په مابین د هغو کې وانهم بشک هغو لفي شک منه خامخا په شک د دې کتاب نه موري په تردد کړي وانهم دا اهل کتاب لفي شک خامخا په شک د کتاب نه په تورات کې دي شک کوي تردد کوي یا و انهم دا اهل مکه والا لفي شک خامخا په شک د قرآن نه موري په تردد کړي من عمل صالحا هغه چا چې عمل وکړو صالحا په نفسه لپاره د نفس هغه ومن اساء او هغه چا چې بدي وکړه په علیها نو وبال د بدی په هغه باندې وما ربک او نه رب ستا بظلام ډېر ظالم للعبید نه دی رب ستا بظلام ظالم للعبید په بندګانو باندې بظلام کې نفي ده هغه نفس ظلم او د زیادت دوانو د پر شوی د صيغه د مبالغې ده داسې مطلب نه دی چې الله ډېر ظالم نه دی او لږ ظالم دی نه دا نه به چې راغله ما ناپیا دا نفس ظلم او زیادت دوانو ته متوجه دی نو ما ربک نه دی رب ستا بظلام ظالم للعبید په بندګانو باندې الله تعالی ظلم نه کوي زبست صدق الله